ماشاءالله دا هغه ماویه دی څوک چې څه وخت مخکې په ګل جاهد باندې یادېدو په محفلونو کې به یې ګډاګانې کولې، نن هغه د الله تعالی په کور کې ناست دی، د الله تعالی او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلکو ته بیان کوي. دغه بیان په تاسو باندې اورمه، ډېرې ښکلې او ډېرې مزیدارې خبرې کړي دي. د هغې نه مخکې زه د هغه علماو شکریه ادا کوم، د هغه امیر صاحبانو، د هغه خلکو شکریه ادا کوم څوک چې په داسې خلکو پسې ګرځي او په موته پسې ګرځي. موږ خپل د الله تعالی دین ته راولي، موږ جومات ته راولي، د الله تعالی په لار کې راوځي، د دغې دعوت موږ له راکوي. د دغې خلکو شکریه زه ادا کوم چې موته پسې ګرځي، بغیر د پیسو نه موږ نه څه پیسې غواړي، نه موږ نه د بل څه سیز ډیمانډ کوي، خو مطلب یې څه وي، مقصد یې څه وي. مقصد یې دا وي چې د الله تعالی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه دین په دې ټول دنیا کې راشي، په موږ او تاسو کې د الله تعالی دغه دین راشي. د دغې لپاره دغه کوشش کوي. الله تعالی دې ولې ډېر عمرونه ورکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ته هم د نیکي هدایت وکړي. الله تعالی دې زموږ نه د نیکي کار، د الله تعالی دې زموږ نه د خپل دین کار واخلي. دغه بیان تاسو واورئ. معاویه دی پہله به دې علاقو ته به موږ ګډېدو له به راتلو، شړېدو له به راتلو، او نن چې کوم دی موږ د الله د رسول خبرې له راغلي یو. دا ګپ نه دی، دا ټوکې نه دي. ټول به مرو، مرګ حق دی. بختور انسان هغه دی، کامیاب ترین انسان هغه دی چې 4 فوټه ځای لپاره تیاري وکړي. قبر چې کوم دی، قبر د تیارو کور دی، قبر ډېر تنګ دی، قبر د یوازو کور دی، او انسان په دې 3 شیانو کې ډېر زیات یریږي. مهرباني وکړئ. تاسو ته خو زه دا نشم ویلی چې زما په شانتې جوړ شئ. زموږ څه قربانیان دي، قربانیان خو زموږ پیغمبرانو ورکړي دي چې خلکو به په ګټو باندې وویشتو، دومره به وویشتو چې هغې به بېهوشه شو، د هغې پڼۍ مبارکې به د وینو نه ډکې شوې. نو الحمدلله ما باندې الله پاک رحم وکړو، عمره مې وکړه. عمرې نه پس اجتماع ته لاړم. اجتماع له الله پاک 3 ورځې به قبول کړم، بیا 10 ورځې به قبول کړم، بیا 40 له قبول کړم، بیا 4 میاشتې له قبول کړم. دا د اوساسه مخامخ باندې ناست یم. هغه ورځ وه چې زه ووتم الله په لاره کې، هغه ورځ ده چې نن واپس رالم. اور حدیث شریف مفهوم دی که چېرې تاسو خلک د دین کار نه کوئ، دین خو د چا محتاجه نه دی چې دین د چا محتاجه دی. الله پاک زموږ په شان د خلکو نه هم د دین کار اخیستی شي. تاسو الله پاک زه په میدانونو کې ګډولی شم، ولې الله پاک ما تاسو ته دلته په منبر رسول نشي ودرولی. دا ستاسو مخامخ باندې زه یم. ټیک ده جی. الله پاک چې کوم دی که نه بدترین انسان نه هم د دین کار اخیستی شي. ګډېدونکي نه اخیستی شي، شرابي نه اخیستی شي، ډاکو نه اخیستی شي، هر چا نه اخیستی شي. تاسو شکر وباسئ. الله پاک تاسو ته سترګې درکړي، الله پاک ته غوږونه درکړي، الله پاک ته لاس خپې درکړي دي، الله پاک ته روغ صحت راکړی دی، الله پاک تاسو ته توفیق درکړی، راغلي به جومات کې ناست یې، شکر وباسئ. الله پاک ته مالونه درکړي، الله پاک ته بچي درکړي دي. بهتره دا ده چې دا روغ صحت او دا خپل مالونه حالونه چې کوم دی دا د الله په لاره کې د څه ټایم دپاره وقف کړي. د مرګ او ژوند پته نه لګي، د بیمارۍ هم څه پته نه لګي. الله پاک صحت درکولی شي، الله پاک بیماري هم درکولی شي، الله پاک ژوند درکولی شي، الله پاک مرګ هم درکولی شي. د مرګ چاته دا نه وي چې زه در روان یم، بیماري چاته دا نه وي چې زه در روان یم، که د جومات نه بهر ووتی او ګاډي ووهلی نو که مړه کېږئ هم نه، خو چې لاس او خپې هم کټ شي او دا ټول مال هر در باندې ولګي. او بیا د الله په لاره کې اوس دی خلک څه وایي، یاره د ټکۍ درک ورسره نه لګي، اوس دا د الله په لاره کې اوس دی، نو بیا به م هغه عزت نه وي چې اوس دا پیسې سره هم دي، دا مال حال سره هم دی، او دا صحت سره هم دی، د الله په لاره کې اوس نه چې یو بل مسلمان به ستاسو د دې قربانۍ په وجه ورپسې د لار راشي، نو صدقه جاریه ده. مهرباني وکړئ چې د مرګ او ژوند بالکل څه پته نه لګي، او الله پاک صحتونه درکړي دي. الله پاک تاسو ته پته شته چې الله پاک موږ ته دا سترګې راکړې دي، په یو سترګې موږ ته سترګه کې الله پاک موږ ته 13 کروڑ کیمرې اچولي دي، په یوه سترګه کې، په بله سترګه کې 13 کروڑ کیمرې. الله پاک موږ ته په دې غوږونو کې قسمه قسم سپیکرې اچولي دي. الله پاک موږ ته په دې ژبه کې څومره ذایقې اچولي دي. الله پاک موږ ته په دې خپلو کې چې کوم دی موږ په دې پتلو کې الله پاک نه محتاج، الله پاک موږ ته محتاج نه دی. دا چې کوم دی دا الله پاک موږ له د عبادت دپاره راکړي، موږ له د ګډېدو شړېدو دپاره نه دي راکړي. دا خپې موږ له الله پاک راکړي چې موږ په جومات ته لاړ شو الله پاک عبادت وکړو، دا موږ له الله پاک د ګډېدو دپاره نه دي راکړي.
دا غوږونه الله پاک موږ له د غانو بجانو لپاره نه دي راکړي دا الله پاک موږ له د خپل تلاوت لپاره راکړي چې موږ پرې خبرې واورو دا جواب موږ له الله پاک دې لپاره نه دي راکړي چې موږ د خپل مور پلار نافرمانیانې وکړو د علماو نافرمانیانې وکړو د الله پاک نافرمانیانې وکړو دا الله پاک موږ له د خپل ذکر اذکار لپاره راکړي دي نو کله به سمېږو د قیامت په ورځ به سمېږو که نه اوس به سمېږو ان شاء الله. اراده وکړئ اراده باندې نیکي ده د قیامت په ورځ باندې څوک هم په کار نه راځي